ولې دوی دا ملک ترقۍ ته پرېښودل نه غواړي. دوی پتنې په یو فارن ایجنډا باندې لګیا دي. لکه موږ خو اوسه پورې لکه داسې طریقې دي کارونه په میګا پروجیکټ باندې په خپله باندې کار کولی شي نه بل کار ته پرېږدي. موږ اوسه پورې ونه داسې چغې وایي انصاف دی انصاف دی. موږ خو یو خبره هم داسې ونه نه دي او دا ډېره لویه خرچې پرې راغلې ملک لپاره څه نشته دی بس درنه کوو او دا کوو اسم نشه یو ګڼاپور هم صرف د ځان دپاره دعوا اگر کوتونکو خبره کو په دغه صوبه کې څه ترقي شوله او ورسره چې کم دی نو علي امین ګنډاپور چې وزیر اعلی دی دغه څه دغه دی پاکستان او د صوبې ډېره ترقي وکړه. ترقي په کسي کې ترقي خو پکې ما یو هم صحیح نه کړل. ترقي مرقي خو نه ته په دې صوبه کې څه ترقي شته ډېره نشته خاصه داسې ترقي نشته څومره چې څومره ملک قرضدار شو هغومره نشته دی لکه مطلب دا چې هغسې د ګاډي د خېجه داسې دلته کې ګروپونه جوړ شوي دي. علي امین ګنډاپور وایي چې زیمه او جنید اکبر وایي چې زیمه نو څه خبرې کوي صوبه کې څه ترقي تاسو سره بلې خبرې کوي نه نشته جی ټوله دغه طرف ته روانه ده. رواني طرف ته روانه طرف ته تبۍ طرف ته روانه نو سره بلې قرضداري کېږي بلې قرضداري کېږي صوبه بالکل چېرته ایم این ایم پي ایم تپوس کوي ډېره نه کوي څه به سوی مشره نشته تپوسونه انصاف نشته دی بس انصاف نشته تاسو به سوی مشره انصاف هم د اوسه پورې ونه داسې چغې وایي انصاف دی انصاف دی. موږ خو یو خبره هم داسې ونه چې انصاف دی څه شی انصاف هر شی په بر روان هر شی په بر روان دي. زمیندار پکې تباه او غریب خو تباه غریب پکې تباه تاسو به سوی مشره بس هم ټوله دا یوه خبره ده صوبې کې اسم نشه یو ګڼاپور هم صرف د ځان دپاره دغه کوي د عوامو دپاره نه کوي او بخپلو کې چې کوم دي ګروپونه جوړي لګیا دي کې دا چلته هر یو په خپل نوکرۍ په خپل اخلي غریب لیوار نه کړي بس چې صحیح د پی ټی آی د پی ټی آی یو خرڅول لګیا دي خرڅي او بیا اخلي سړکونه په بیا خرڅي سړکونه هم خرڅي خاموش ته به سوي په دې مو زه دغه وایم چې بس درنې دي او دا ډېره لویه خرچې پرې راغلې ملک لپاره څه نشته دی بس درنه کوو او دا کوو هغه کوو بس اوس په دې ملک کې کرکټ شروع کېږي انټرنیشنل لوبغاړي راځي که نه نو دوی بیا د درنې چې کوم د انتظام کوي نو دا ښه کار کوي او بل بیا دغه کوي چې بل بیا په هغه ځای یو ځای کېږو بس دا ښه کار کوي. کله هم دې بل ته صدر راځي وپت راځي دا بد کړی ترقي یې نه ده خوښه تباه او برباد شو لکه دا ګڼی چې دا ملک دشمنه خلک دي ملک دغه چیمپیون ټرافي کرکټ پاکستان خلک ورته ډېر زیات خوشحاله دي خو تحریک انصاف والا غواړي چې پس چل به دا ناکامه کړو. اوس د 8 فروری احتجاج او بیا په 19 فروری چې کوم دغه احتجاج جوړي نشي ځای خلک په دې باندې تاسو څه نظر دی؟ دا احتجاجونه خو چې د کوم وخت نه لکه دا زمونږ د پاکستان خیر ښېګړې یا د دوی د امداد یا د دوی دغه دپاره چې کوم لکه وفدونه راځي د بهر نه او د پاکستان د ګورنمنټ مطلب کوم دغه روان دی نو لکه حالات داسې دي جوړوي چې یاره لکه دغه خلک انتشار دی پیدا کی دا د دې پته نه لري چې په خمبیر کې دا خبره غږیلې شوې ده که څه حساب کتاب نه په خپله باندې کار کولی شي نه بل کار ته پرېږدي. مونږ خو دي لکه مطلب دی چې خلکو له اوټ ورکړه او لکه دلته دي په دې صوبه کې لکه موږ خو اوسه پورې لکه داسې طریقې دي کارونه په میګا پروجیکټ موږ نه دي لیدلي که کوم شی هم دي نو پای کې دونه کرپشن شوی دی چې د هغې هېڅ اوسه پورې هېڅ مخنیوي ونه شو صرف د اخباري دغه پورې محدود دغه شي او لکه د هغې څه مخنیوي اوسه پورې لکه موږ ته نه ښکاري. خو خبره ده چې زه حیران دی ما چېرې ولې دوی دا ملک ترقۍ ته پرېښودل نه غواړي. دوی پتنې په یو فارن ایجنډا باندې لګیا دي. پکار دي چې یاره مطلب دا د دې خلکو په دغه باندې په عوامي لیول باندې پکار چې سټرانګلی دا مطلب کنډیم شي که نه لکه د مخنیوي پکار دی. ګوره د بهر نه چې تا ته مختلف ودونه راشي مختلف ملکونه نه ډیلیګیشنز راشي هغوی مطلب کلاړیان راشي هغوی وګوري چې پاکستان کې دومره ځغه نشته. پاکستان کې خبرې وي چې خوري نه نو بد به پرې نه وی. زما په خیال چې لکه دوی چې څه کوي نو دا ښه نه کوي او دا زمونږ د عوامي لیول باندې زمونږ د ملک په لیول باندې او زمونږ چې څونه نقصان لکه دوی رسولی شي او هغه رسوي موقع نه ضایع کوي ګرانو کتونکو دغه د پښتونخوا د عوامو تاثرات دي او هغه شعوري خلک هغه پوهې خلک اوس په دې باندې پېښ شو. خو زه څومره دغه هوټل کې دغه ځای کې چا سره خبرې کوم د ټولو به هم دغه خبرې دغه انتشاري ټوله په دغه ملک کې د ترقۍ مخ لیدل نه غواړي. دغه پاکستان ته د نقصان رسولو کوشش کوي. په دغه سروې رپورټ کې چې کوم دی د اکثریتو خلکو همدغه
یو وینا چې خدا را د عمل ترقې ته پرېږدي دا درنې د احتجاجونه دا سړکونه بندول دا توړ پوړ او دا مسایل پیدا کول د دې نه اجتناب وکړي